سلام علیکم ملګرو، زه یم فخر نوخار انورزیب د خټ کلي اوسیدونکی یم. موسټلی کسان خو ما پیژني، خو زه دا یو اهم پیغام د خپل ویورز ته ورکوم چې زموږ په خټ کلي کې ترقی یافتي کارونه روان دي. او چونکې ټولو ته پته ده چې زموږ پاکستانیانو یعنی رستو بیا ذهن کارو کی چې دلته کې کودایانې شروع دي او ځای په ځای دې نه مخکې زموږ محله ترکانان کې چې کم دی څه په منتو باندې روډ جوړ شو. تاسو پاکستان حالات پته راشي، پاکستان کې چې کم دی کارونه ډیر په مشکل سره کیږي، نو څه په مشکل سره موږ محله ترکانان کې چې کم دی هغه روډ سم شو. اوس چې کم دی پر پوره خټ کلی کې دوباره کودایانې شروع دي او د انګریزانو سوچ چې کم دی هغه 50 سال مخکې سوچ کوي چې مخکې بس کیږي. زموږ پاکستانیانو سوچ چې کم دی هغه پته نه لګي چې سو وایو، بس الفاظ را سره نشته چې روډونه سم شوي دي، ګلیانې سمې شوي دي او کې چې کم دی دوباره کودانې شوري دي او دا ګیس دا پایپ چې کم دی دا پکې اچي. د دې مخکې دا ذهن چرته و، د دې مخکې مازغو کار نه کولو چې یاره موږ دا پیپونه دلته د پاره کندې وباسو، نو مخکې به مو سوچ کړو. نو اوس چې روډونه چې کم دی پاخه شو، ګلیانې پخې شوي دي، سمې دمې دي، تاسو رس وکل کار کوي. اوس په کودایانې کې نو ځای په ځای چې کم دی دا ځای په ځای کندې شوي دي، دی پکې پیپ واچو، د پاسه په خاورې ورولي، بس هماغه باران پوه شي کندې پکې جوړې شي. نو آیا زه د پی ټی آی والا دی ته وایم چې تاسو د دې سپیشلی زره د ملکی امان د خټ کلی ناظم دی دته وایم، دته ما ویلې مو په جنازګاه کې چیرې تاسو د دې معلومات وکړئ چې تاسو دا دلته کې دا کار شروع دی. نو آیا تاسو ته ماغه زوړ حالات کې دا غلیانی یا د فرشونو وغیرہ راولي؟ نو زه اوس پورې د هغې د ریپلای په انتظار یم. او چونکې د خټ کلي ناظم ملک امان د دې ته ما مخکې ویلي وو، نو زه ورته یو پیره دا هم وایم چې کولاو خبره کول پکار دي چې دا آیا تاسو چې دی ته اجازت ورکولو تاسو ټینډر کتلی دی چې دی به دا پی ټی آی والا چې کم دی په دې دور کې دا پیپ لګي که نه په دې ګلیانو کې ګیس پیپ نه وي اچوي. نو تاسو ټینډر کتلی دی، ټینډر کې څه لیکلي دي؟ د ټینډر کې کودا تاسو وګورئ ناظم صاحب چې د ټینډر کې لیکلي دي چې تاسو کودایان یو کوي پیپونو پکې واچي، دوباره به ماغه فرش هغه حالات ته راولي یا نه راولي. نو دې باره کې څوک هم یو اقدام نو چته نه ناظم صاحب دی نه بل دی او کارونو کې یو پتن لګي چا پکې کمیشن وي د چا پکې کمیشن وي نه، زه چا باندې بلیم نه لګم. او صرف زه دا ریکویسټ کوم ناظم ته ملکی امان ته چې تاسو ور دي دا ټینډر وګورئ، د ټیکیدار څوک تیر دی دا ټینډر وګورئ. ټینډر کې دا لیکلي دي چې آیا تاسو به دا کودایان کوئی پیپ اچوي نو فرشونه به ما غزوړ حالات راځي کو نه کوم داسې په خاورې واچي بس باران نو شو کنه پکې جوړ شي. نو ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې څوک هم تاسو کول والا نشته، بس هر سړی خپل کمیشنو پسې ګرځي. کو دا پی ټی آی دور دی، کو دا څه دور، زه خپل پی ټی آی والا یم کنه. خو بیا هم زه دا دغه کوم چې سوکم نو زموږ د کلی خوبصورتي، زموږ د کلی چې په هر یو دور کې کیږي، زموږ د کلی موږ د کلی سوچ کو چې زموږ د کلی کله به سکه بهتر شي. کو پی ټی آی دور دی، کو نون لیگ دور دی، کو نېشنل دور دی، کو جی وی آی دور دی، دا چام دور دی. نو پای کې دی موږ وایو چې ښه کارونه وشي. نو خو آیا د رسو بیا د مخکې دا سوچ کوي کنه چې آیا دا خټ کله خشته شي او نه پس پکې تاسو کودایانه کې بیا زیات ورسوي؟ برای مهرباني د دې باره کې تاسو کوي چیرې دا ټینډر کې دای لیکلي دي چې دوباره به غزور حالات ته فرشونه راولي یا نه بس کند یو کوي کمیشن والی وارسه پځې پرې دی. نو دینه پکاري چې دا کار نه کوي نو بهتره وي، ولې چې فرشونه به کم سے کم سی اوس بیا خلکو ته مينته کو چراشي او دا کودایان دا فرشونه راته دوباره واچوي. برای مهرباني د خټکلی جسم نو مشران دي ټول ته ریکویسټ کوم